واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. سورة بقرہ شروع مخکې آیت کې الله رب العزت د نیکبختو او همدارنګې د بدبختو خلکو ذکر او بیان وکړ او بل دا خبره هم ذکر کړه چې کله تاسو د حج احکامات ادا کو حج کوم حکمونه دي هغه پوره شي نو بیا تاسو د الله تعالی ذکر یاد او عبادت کوو او همدارنګې د دغو خلکو د خپل پلار نیکه ذکر کول نو دی دوی د خپل پلار ذکر فخر او تذکرې کیسې بیا مه کوو. او د نن آیات کې واذکروا الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. دی آیات کې یو خبره دا ذکر کیږي چې وقوف ته مینا والا ذکر کیږي 3 ورځې هغه ځای کې تیریږي او دې ځکه په هغو خلکو باندې رد وشو چې هغو به د مینا کې ایسارېدل او همدارنګې مینا کې کوم عبادت وي دا نه انکار کول او دی په حرام ګڼل خپل ځانونه باندې. نو الله رب العزت دا ذکر کو چې نه بلکې دا ځای کې تاسو پیغمبر دا طریقې کړي نه تاسو به کوو دا طریقې. او د بل فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی دینه مراد یورسم دولسم او دیارلسم ذوالحجه مراد دی. دا ورځې کې چا د حج احکامات ادا کړو نو په دې باندې څه ګناه نشته دی او که چا ورسته والی وکړم خیر دی. خو دا ټولو خبرو دپاره شرط دا دی چې تقوا به ورسره وي. عمل دپاره ضروري خبره تقوا دی چې کله یو سړی عمل کوي او تقوا یې نه وي نو دا عمل څه فایده نه کوي ورته. عمل بچ کېږي په تقوا سره چې کله یو سړی عمل هم کوي او همدارنګې تقوادار وي. اصل کې تقوا معنی دا دی چې الله تعالی نه وېرېدل. چې کله یو سړی د الله تعالی نه وېرېږي چې هغه بیا کوم عمل کوي نو هغه بیا اخلاص سره وي او چې اخلاص سره کوم عمل وشي هغه بیا الله تعالی ته مقبول وي. حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چا چې یو عمل وکړي خو دې دپاره یې وکړه چې دغه عمل خلکو ته وښیي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ګویا کې دې دغه شرک وکړه خو شرک وړوکی شرک او یو شرک اکبر وي چې هغه الله تعالی سره څوک شریک جوړ کړي سړی. او بل دا چې دنیا کې بل حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وي چا دنیا کې چا دپاره عمل کړی وي یې نامې او ریا دپاره یې کړی وي او خلک ماته وي چې یار تکړه سړی دی نو قیامت ورځې به دې ته دغه ورته ویلی شي چې یاره لاړ شه تا چا دپاره عمل کړی دی نو هغه نه یې بدله وغواړه. نو چې کوم عمل هم کوي اخلاص سره وي دا اخلاص سره کوم عمل دی دا الله تعالی ته بیا قبول وي. واذکروا الله یاد کې تاسو الله تعالی فی ایام معدودات په ورځو شمېرل شویو کې فمن تعجل فی یومین چا هم څه جلدي وکړه په دغو 2 ورځو کې نو فلا اسم علیه نشته دی ګناه په دې باندې ومن تأخر فلا اثم علیه چا هم څه عمل وکړه په وروسته دغو ورځو کې وروسته والی وکړه نو دې باندې هم ګناه نشته دی. لمن اتقى خو دا هغه چا دپاره دی چې څوک تقوادار وي الله تعالی نه ویرېږي. واتقوا الله ویرېږو د الله تعالی نه واعلمو پوه شو په دې خبرې باندې انکم الیه تحشرون یقینا تاسو به ټول الله تعالی ته جمع کولی شو. دې ځای کې تحشرون ذکر کړم مفسرین ذکر کوي وی لکه څرنګه خلک د حج په دوران موقع باندې راجمع کېږي نو همدارنګې دغه مثال د قیامت ورځې هم دی چې دغه ټول خلک به حشر میدان ځای ته راجمع کړي شي. نو دې پورې کوم احکامات د حج را ذکر شو مخکې څو فرایض نور ذکر کړي وو هغه عملونه چې هغه فرض وو لکه روژه هغه ذکر کړه لمونځ ذکر کړه زکات یې ذکر کړه نور پسې د حج یې ذکر کړه وی دغه ټول شیان فرض دي نو به ترتیب دغه څو فرض احکامات ذکر کوو. د روان مخکې آیات کې پسې بیا منافق ذکر کوي چې منافق کوم عمل کوي او کومې طریقې سره کوي په خولې باندې څه او زړه کې څه پرته وي نو هغه بیا ذکر کوي. الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب کړي.
څه دی